أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة حج واللسم سپارہ آیات نمبر 67 لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. دی آیاتون مبارکو شان نزول دادی چې مشرکین مکه اعتراض کو چې تاسو مسلمانان چې کما ساروی میخ غوا وغیرہ دا بخپله باندې مړ شي یعنی الله یې مړ کی نو هغه ته تاسو مردار وای او چې کما ساروی دا تاسو مړ کې هغه ته حلال وای نو دا تاسو څنګه دین دی په دې باندې الله جل شانه دا آیاتون نازل کړل چې لكل امه جعلنا د هر یو امت لپاره جعلنا منګرځولې دي من سکنهم د هغوی لپاره د قربانۍ او د ذبیحې طریقه دغه طریقه مونږ ګرځولې ده ناسکوه چې هغوی په هغه باندې عمل کوونکي دي نو د من سکنهم نه منسک یعنی نسک یا د دلته قربانی او ذبیحه مراد ده او یا د ټول احکام د شریعت مراد دي چې د هر امت لپاره موږ جدا جدا شریعت ګرځولې دي او هغه په خپل شریعت باندې عمل کوونکي دي موسی علیه السلام د لپاره مو او د موسی علیه السلام چې کوم قوم او د هغې لپاره مو دیني موسوي ګرځولي نو په هغې باندې هغې عمل کوونکي د عیسی علیه السلام د امت لپاره مو دین عیسوي ګرځولی و هغې په هغه باندې عمل کوونکي وو او د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دپاره مو دین محمدی صلی الله علیه وسلم ګرځولی دی دی په دې باندې عمل کوونکي دي لہذا اے مشرکانو تاسو په څه باندې عمل کوونکي ستاسو غاړو دین نشته دی خو موسی عیسایان یا یهودیان د هغې دپاره خو دین آسماني دی په خپله زمانه کې هغه ټول دینونه حق او سچ شو البته چې کله عیسی علیه السلام راغی نو د موسی علیه السلام دین منسوخ شو یعنی قابل د عمل پاتې نشو بیا چې عیسی علیه السلام هغه دین پس وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه د پاسه یا څه کم شپږ سوه کاله پس نبی علیه السلام راغی نو د عیسی علیه السلام والا دین هغه منسوخ شو اوس امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دا تا حیات دین دی تر قیامت پورې نو یا خو د دین نه احکام د دین مراد دي نسکنا منسکنا او یا دی قربانی مراد ده ذبیحت مراد ده چې د هر امت لپاره مونږ خپله د قربانۍ طریقه ګرځولې ده خو دا تاسو چې کومې قربانۍ کوئ د لات او د غزات او د منات په نوم باندې نو دا په کوم دین کې دي دې خو سره بنیاد نشته دی دې خو د سره بنیاد نشته دی نو یا د دې نه قربانی او ذبیحه مراد ده او اصل کې مناسک او نسک منسک دا هغه ځای ته ویلی شي چې کوم ځای کې خلک جمع کېږي خو دا خلک د ښه کار دپاره جمع کېږي یا د بد کار دپاره جمع کېږي خو چې په یو ځای کې خلک را جمع کېږي نو هغه ځایونو ته مناسک ویل شي منسک هغه ځای ته ویل شي د دې وجې نه
د حج کوم خاص ځایونه دي چې کوم ځای کې د حج اعمال ادا کیږي هغه ته مناسک حج ویل شي، یعنی مناسک د حج. او دغه د حج په مقاماتو کې خلک جمع کیږي د ښه کار لپاره، د دې وجه نه ورته چې کوم مناسک ویل شي، یعنی د حج ځایونه، د حج هغه ځایونه چې هغې ته خلک را جمع کیږي. نو دلته کې مراد دواړه د مراد کېدلی شي، کو دین ته غوڼ مراد واغستلی شي هم ټیک ته دی، او کو ذبیحه د مراد واغستلی شي نو هم ټیک دی. لکل امت د هر امت دپاره جعلنا مونږ ګرځولې ده منسکنهم د هغوی د قربانۍ، د هغوی د ذبیحې طریقه، د هغوی د حلالولو طریقه، یا منسکنهم د هغوی د دین احکام مو ګرځولي دي، ناسکوه چې هغوی عمل کوونکي وي په هغې باندې. فلا ینازعنک، او نبی علیه السلام د الله فرمایي فلا ینازعنک، او دی جګړه ونکړي له تا سره فی الامر، په دې کار کې، په دې معامله کې. د دین یا ټول دین مراد دی چې په دې ټول دین کې تا سره جګړه نه کوي، چې دی تا ته وایي چې ته ولې د یو الله تعالی عبادت کوې، ته ولې مونځ کوې، ته ولې قرآن چې کوم دی خلکو ته بیانوې. ټول دین دی مراد شي د فی الامر نه. نو په دې کې به هم مشرکین مکه او د نبي علیه السلام سره جګړه کوله، په ټول دین کې به سره هم جګړه کوله. او یا دا چې قرباني دی مراد شي ذبیحه، نو په دې کې هم دی له دا پکار نه دی چې تا سره دی په دې کې جګړه وکړي، ولې د دې سره څه بنیاد نشته دی، دلیل ورسره څه بنیاد نشته دی چې ستا دا څیز غلط ثابت کړي. ځکه مخکې چې څومره دینونه دي نو په ټولو دینونو کې دا مرداره شو، دا مرداره وه چې کوم څاروی په خپله باندې به مړ شو، دا په ټولو دینونو کې د آدم علیه السلام نه راواخلي تر نبي علیه السلام چې څومره دینونه دي، نو په دې ټولو دینونو کې چې کوم څاروی به ځان نه مړ شو په خپل مرګ باندې، طبعي مرګ باندې، نو دا به مردارو. نو ورته وایي چې دی تا سره د جګړې څه حق نشته دی، ځکه دی په غلطه باندې دي. البته د دې چې کوم دین دی نو دی دا خو دین نه دی، نو دا خو ځان له دې چې کوم دی یو دغه جوړ کړی دی، یو دین ځان نه جوړ کړی دی، آسماني دین د دې دا دین نه دی. البته د آدم علیه السلام نه راواخلي تر نبی علیه السلام پورې څومره دینونه چې وو، نو په هغې کې چې کوم څاروی به مړ شو په خپل مرګ باندې هغه به مردار حسابېدو. نو دا څه نوې خبره نه ده، نو دوی له تا سره جګړه کول نه دي پکار. فلا ینازعنک، او دی جګړه ونکړي له تا سره فی الامر د دین په کارونو کې، یا فی الامر د حلالولو د ذبیحې په کار کې. ودعو، او تبلا الی ربک، خپل رب طرف ته. نو د دې دپاره دا حق نشته چې دا سره جګړه وکړي، او ستا دپاره دا حق شته دی چې ته دې الله طرف ته راوبلې. ولې؟ انک، ځکه چې انک بېشکه ته لعلی هدی مستقیم، خامخا په نیغه لاره باندې. نو دی په غلطه لار باندې دي، دی ته دا حق نشته تا سره جګړه وکړي، او ته په نیغه لار باندې، نو تا ته دا حق شته دی چې ته دې رب طرف ته راوبلې. وان جادلوک، کو چېرې دی جګړه کوي له تا سره، فقل، نو فرمایه ورته الله چې الله تعالی اعلم ډېر پوهه دی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ. نو الله ورته لومبې حکم وکړو چې په دی تا سره جګړه کې دی د تا سره د جګړې څه حق نشته دی، ځکه دی په غلطه باندې دي. البته ته ورته دعوت ورکولی شي چې الله طرف ته راوبلې، خو کو بیا هم دی تا سره جګړه کوي، ته ورته دعوت ورکړي بیا هم جګړه کوي، نو دا بیا ضدیان او عنادیان دي. تا ورته دلایل بیان کړل، تا ورته خبره ورسوله، وحي والا خبره دی ورته ورسوله، قرآن دی ورسره ورسو، او بیا هم دی تا سره جګړه کوي، نو دا بیا ضدیان او عنادیان دي. ځکه چې بحث مباحثه دا د اظهار د حق دپاره کېږي چې یو حق ظاهر شي چاته. چې کله یو سړی د چا سره کېني په یو مسله باندې، نو دی په دې مسله باندې پوهږي چې دی د اظهار د حق وشي، د حق ظاهر شي. اوس دا مشرکین چې دي نو دی ته حق ښه ظاهر شوی دی، تا ورته دلایل بیان کړي دي. اوس د حق د ظاهرېدو نه وروستو چې دی تا سره جګړه کوي، نو دی بیا ضدیان او عنادیان دي، دی ته حق ظاهر دی، خو دی د ضد او د عناد د وجې تا سره جګړه کوي، او ضدي او عنادي ته الله تعالی بیا هدایت نه نصیب کوي. د دې وجې نه الله تعالی ورته فرمایي چې صرف ورته دا ووایه چې الله تعالی اعلم ډېر پوهه دی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ. نو بس کلار شه دی، نو څه ورته ووایه چې بس په دې باندې الله تعالی پوهه دی. نو او وروسته ورته الله فرمایي
چې الله دا تو ویا چې الله تعالی يحكم فیصله کی بینکم بما بین د تاسو کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فيما په هغه څه کې کنتم چې تاسو فيه چې باغی کې تختلفون تاسو اختلاف کوئ په کومه خبره کې تاسو اختلاف کوئ قصدن عمدن حق ته ظاهر شوی دی د حق د ظاهرېدون وروستو قصدن عمدن د ضد او د عناد په بنیاد تاسو اختلاف کوئ د نبی علیہ السلام سره نو بس خفه کېږئ مو دنیا کې په خپل ځای باندې خو په آخرت کې به الله تعالی ستاسو سره حساب کتاب کوي او ستاسو فیصله په ورځ د قیامت باندې وکړي جهنم ته مو داخل کړي ځکه تاسو دلته کې تاسو ته هدایت نه نصیب کېږي ځکه تاسو د ضد او د عناد په بنیاد باندې اړم یې تاسو داسې نه چې جاهلان یې حق ته ظاهر شوی دی او د حق د ظهور نه وروسته تاسو نبی سلام سره اختلاف کوئ نو دا د ضد او د عناد د وجې چې د ضد او د عناد د وجې اختلاف کوئ نو په ورځ د قیامت پس تاسو فیصله الله تعالی کوي او زه دا فیصله نشم کولی الله تعالی يحكم فیصله وکي بینکم بما بین تاسو کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فيما باغ احکام کې کنتم فيه تختلفون چې تاسو باغ کې اختلاف کوئ علم تعلم یا فيما فاغذ بحق کنتم چې تاسو فيه باغ کې تختلفون اختلاف کوئ یا د ټول د دین احکام مراد دي یعنی صرف ذبیح مراد ده علم تعلم آیاتا تپت نشته دی چې ان الله بیشک الله تعالی يعلم بوهیږي ما په هغه څه باندې په السماء چې په اسمان کې دي والارض او چې په ځمکه کې دي ان ذلک بیشک دا فی کتاب په لوح محفوظ کې درج دي مطلب دا چې په اسمانونو کې څه دي ځمکه کې څه دي اسمان کې څه کېږي ځمکه کې څه کېږي نو دا ټول په ټول الله تعالی په لوح محفوظ کې درج کړي دي او دا په لوح محفوظ کې درج دي د مخکنه چې دا کار به کېږي دا داسې کار به نه کېږي پلانګي به زوی کېږي پلانګي به لور کېږي دا کسان به مړه کېږي دا به پیدا کېږي دا ټولې خبرې په دنیا کې څه کېږي اسمان کې څه کېږي دا ټولې الله تعالی لوح محفوظ کې لیکلي ان ذالک بیشک دا کار علی الله په الله باندې یسیر آسان دی دا ټول سيزونه لیکل د مخکنه توی کول دا ټول په الله باندې آسان دي د انسان په ذهن کې دا کار ډیر ګران دی چې د روز اول نه راواله تر اخر ورځې پورې قیامت پورې دا ټول سيزونه د مخکنه په لوح محفوظ کې موجود دي د مخکنه په لوح محفوظ کې موجود دي د انسان د ذهن مطابق دا کار ډیر ګران دی خو دا کار په الله باندې ډیر آسان دی ويعبدون او دوی عبادت کی من دون الله سوا د الله تعالی نه ما د هغه معبودان باطلو لم ينزل چې نه دی نازل کړل شوی به په هغه سره چې نه دی نازل کړي به په هغه سره الله تعالی سلطانن دلیل دي د هغه معبودان باطلو عبادت کوي چې د دې سره هیڅ قسمه دلیل د وحی نشته دی یعنی د الله د طرف نه د دې سره هیڅ قسمه دلیل او برهان او حجت دا د دې سره نشته دی چې دې پیش کې چې موږ د الله ویلي دي چې دې بوتانو عبادت کوي وما ليس لهم او نشته د دې لپاره به په دې شرک باندې علم علم د علم نه مراد دلیل عقلی دی او د سلطان نه مراد دلیل نقلی دی دلیل نقلی وحی ده یعنی د وحی د طرف نه بدی باندې د دې سره دلیل نشته دی چې دې د کوم معبودانو باطلو عبادت کوي او وما ليس لهم به علم او نشته د دې لپاره په دې باندې څه علم نو نشته د دې لپاره په دې باندې څه دلیل عقلی یو دلیل نقلی یو دلیل عقلی چې عقل حکم څخه کم منی کنه او یو دلیل نقلی چې هغه وحی د الله د طرف نه خبر راشي دا کار دسه دی یو دلیل نقلی دی عقلی دی چې عقل چې کوم دی د دې تقاضا کوي چې دا کار ټیک دی نو د دې ظالمانو سره نه دلیل نقلی شته دی نو ور سره عقلی شته دی او بیا هم دغه معبودان باطل او عبادت کوي وما ليس لهم او نشته د دوی د بار به په دې شرک باندې په دې معبودان باطل او په دې عبادت باندې علم دلیل عقلی وما للظالمین نتیجه پیدا شي چې وما للظالمین او نه به د ظالمانو د بار من نصير سوق مددگار اس سوق په مددگار نوي دغه معبودان باطل بیا نشي خلاصولي نو هیڅ سوق به دې مددگار نوي الله رب العالمین به دې ټول جهنم ته چګم دی لړکی چې په شرک باندې مړ شي ښه شرط ورلدا دی چې په شرک باندې مړ شي وګو د مرنه مخکې د شرک توبه وباسه مسلمانان شو الله نه یا سوق تاسو کولی شي بس هغه ټول ګناهونه بیا
په اسلام سره ختم شي معاف شي خو چې په شرک باندې مړ شي بس د مغفرت ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء د شرک نه کم سيزونه الله تعالی معاف کی ګناهونه خو شرک الله تعالی نه معاف کی ها ابيګانی سبق په سم لفظي ترجمه یو پیرا واړو کنا نه وی با دغه هم یو پیرا کړو ترجمه وی وی کنا والذین دی رکوع مت ګوره حجی والذین هاگسن هاجروا جای هجرت کړی دي فی سبیل الله بلار د الله کې ثم قتلوا بیا قتل کړي شو یعنی شهیدان کړي شو او ماتو یا مړ شو خپل تبعی مرګ باندې لا يرزقنهم الله نخامخ رزق ورګی دي ته الله تعالی رزقا حسنا بهترین رزق د جنت وان الله بشک الله تعالی له خیر الرازقین خامها بهترین رزق ورکونکي دي لا يدخلنهم دوی بخامخا داخل کی مدخلا داسې زیدا يرضونه چې دوی برازي په هغه باندې وان الله بشک الله تعالی لعلیم بوحد حلیم بردبار دی صبر کوونکی دی ذالک دا په دی وجه ومن عاقب او هغه څوک چې بدله واخلي بمثل په مثل ما د هغه عوقبه چې د تکلیف ورکړې شوی دی به په هغه باندې ثم بغیا بیا زیادی وکړي شي علیه په د باندې نو لینصرنه الله نو خامخا به د مدد وکړي الله تعالی ان الله بشک الله تعالی لعفو بهون کې دی غفور لعفو معاف کوونکی دی غفور او بهون کې دی ذالک دا بان الله پدی وی چې بشک الله تعالی یولج داخلوی الليل شب النهار پروزگی و یولج النهار او داخلوی روز فی الليل بشبگی وان الله بشک الله تعالی سمیع اوریدون کی دی بصیر لیدون کی دی ذالک دا بأن الله بشك الله تعالى هو الحق وحق دي وأن ما يدعون أو هغج دويبلي من دونه سوى ده هغنا يعني ده اللهنا هو الباطل ده باطل لي وأن الله بشك الله تعالى هو العلي الكبير عالي شان أو دير لوي دي علم ترى آیاتانو دی کتلی چې ان الله بشک الله تعالی انزل من السماء نازلی من السماء د اسمان نما ان ابو فتصبح الارض بیاشی زمکا مخضرة سرسبز شادابا ان الله بشک الله تعالی لطیف باریک بین دی خبیر او خبردار دی له دا هغه ملکیت ما هغه فی السماوات چې بسمانونو کې دي او ما هغه فی الارض چې بسمکه کې دي وان الله بشک الله تعالی لغنی حمید بے پروا دی او استایل شوی دی علم ترى آیاتانو دی کتلی ان الله بشک الله تعالی سخر لكم چې پکار لګولې دي تاسو د پاره ما هغه سو فل ارض چې بزمکه کې دي والفلک او کشته تجری بهیږي چلیږي فل بحر په سمندر کې به امره داغه په حکم سره یعنی د الله تعالی په حکم سره ويمسك السماء او منکړې دي اسمان یعنی راټینګ کړې دي اسمان الله تعالی ان تقع دا چې وغورځيږي علی الارض بزمکه باندې ويمسك السماء او راټینګړي دي اسمان الله تعالی د دې خبرنا ان تقع دا چې وغورځيږي علی الارض بزمکه باندې الا باذنه مگر داغه په حکم سره دا په حکم سره بغورځيږي او اصل الله تعالی د اسمان راټینګ کړي دي او دا حکم الله کیږي چې قیامت برپا شي ان الله بشک الله تعالی بالناس بخلق باندې لرؤوف شفقت کون کې دی رحیم او مهربان دی او هو الذي الله غزاد دی احیاکم چې ژوندۍ کړی تاسو ثم یمیتکم بیا ومړګی تاسو لرا ثم یحییکم بیا ژوندۍ تاسو په قیامت کې ان الانسان لکفور بشک خامخ انسان ناشکر دی لكل امه دهر امت دبارا جعلنا منګر زولې دا من سکن د علالی طریقہ من سکن د علالی طریقہ هم د دوی لپاره ناسکوه چې دی عمل کوونکي دی په هغه باندې فلا ينازعنك پس دی جګړهونکي لتا سره فل امر د دې علالی په معاملې کې یا د دین په معاملې کې ودعو ترابلا الى ربك خپل رب طرف ته انك بشک تو لعلى هدى خامخا پس على هدى مستقيم انك لعلى هدى مستقيم او بشک د خامخه پسملار باندې وان جادلوك گشری دی جګړه کی تا سره فقل فرمایا د الله جل تعالی اعلم
ډیر په هدي بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ الله تعالی يحكم فیصله وکي بینکم په مابین تاسو کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فيما په هغه څه کې کنتم فيه تختلفون چې تاسو باندې کې اختلاف کوئ الم تعلم آیا تا ته پته نشته دی چې ان الله بشک الله تعالی يعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې په السماء چې په اسمان کې دي والارض او په هغه څه باندې چې په ځمکه کې دي ان ذلک فی کتاب بشک دا درج دی په کتاب لوح محفوظ کې ان ذلک بشک دا کار علی الله په الله باندې یسیر آسان دی ويعبدون او دوی عبادت کې د مشرکین من دون الله سوا د الله تعالی نه ما د معبودان باطلو لم ينزل چې نه دی نازل کړي الله تعالی به پاغي باندې سلطانا دلیل وما ليس او نشته دی لهم د دوی لپاره به په دې شرک کولو باندې یعنی معبودان باطلو په دې عبادت باندې علم دلیل عقلی وما للظالمین او نبی د ظالمانو لپاره من نصير څوک مددگار سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين